د فیسبوک سره به د بینک اکاونټ څنګه یوځای کوئ که تاسو د فیسبوک نه روپۍ ګټل غواړئ نو تاسو به خپل فیسبوک پروفایل یا فیسبوک پیج سره چې دی د هغې سره به د بینک اکاونټ یوځای کوئ نو په هغې چې کومې ډالرې میلاویږي نو هغه به ستاسو هغې بینک اکاونټ ته راځي د فیسبوک بینک چې دی هغه پی اوټ دی نو د هغې سیټ اپ په کول غواړئ په هغې کې به د خپل بینک اکاونټ چې دی یوځای کوئ نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته هغه روپۍ میلاویدلی شي ځکه نن سبا چې کوم د سټار سیټ اپ میلاو شوی ډېر کسان د هغې په باره کې اکثر په وټساپ باندې میسج کوي وایي د دې سیټ اپ په څنګه کوو نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د پی اوټ اکاونټ چې دی دا به څنګه راکوئ او په هغې کې به د خپل بینک اکاونټ څنګه وراچوئ او کم د ټیکس کم معلومات چې دي دا به پکې څنګه وراچوئ نو ویډیو چې ده پوره به یې ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو چې دی دا به تاسو ځان ته په یوټیوب کې چالو کوئ چې په یوټیوب کې چالو کړه نو دلته کې په خپل فیسبوک کې چې دی دغه سیټ اپ پاکوئ که تاسو ډایرکټ په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو تاسو دغه سیټ اپ چې دی بیا نه شئ کولی بل دا چې دا د فیسبوک په ایم بی باندې نه کېږي ځینې کسان د هغو سره د فیسبوک هغه ایم بي او د وټساپ هغه ایم بي نو په دې باندې دا سیټ اپ نه کېږي دې به دا نور ایم بي کوئ یا په وای فای باندې دا سیټ اپ چې دی دا به خپل دغه راکوئ نو زه به موبایل سکرین ته باقي طریقه به هلته کې زده کوم چې د دې سیټ اپ څنګه کېږي نو را چې لاړ شو موبایل سکرین ته او طریقه یې زده کړو موبایل سکرین ته رالو موږ خپل فیسبوک کولاو کړی دغه شان به خپل فیسبوک کولاو کړه خپل پروفایل ته به لاړ شئ په هغې کې به ووایي ویو ټولز د چابۍ او د پیچکس دا نښه چې ده دا ځای چې دی دا به کولاو کړي ځان سره چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو په دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي د سټار دا ستوری ورسره هم دی نو دا به چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ څنګه یې کولاو کړو تاسو په دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې چې دی تاسو ته به یې لیکلی ګیټ سټارټډ موږ ته ایډ پی اوټ اکاونټ لیکلی ځکه موږ پکې یو سټپ چې دی مکمل کړو نو موږ ته اوس دا راځي نو موږ به دوباره دغه ایډ پی اوټ اکاونټ چې دی دا به ووو چې دا څنګه ووو نو دلته کې به تاسو ته دا مخ کولاو شي نو په دې مخ کې چې دی تاسو به خپل نوم ولیکئ په اولنۍ خانه کې به خپل نوم اولنۍ سر ولیکئ او په دویمې کې به یې دویمې سر ولیکئ لکه اوس ارشد خان دی نو ارشد به په یوه کې ولیکئ او خان به په دې بله کې بیا به خپل تاریخ پیدایش ولیکئ څه چې ستاسو په شناختي کارت کې تاریخ پیدایش دی هغه به ولیکئ ورپسې خانه کې چې دی تاسو به کنټري ولیکئ ستاسو چې کوم ملک دی په کوم ملک کې پاتې کېږي هغه ملک په بدي کې ورکئ چې څنګه یو دغه ملک او هر سره ولیکل نو لاندې به تاسو ته داودي پټه او سپین لیکل ښکارېږي دا به ووایئ نیکسټ چې لیکلی دا به ووایي خو لکه دا کوم معلومات چې دي نو دا به صحیح ورکوئ ځکه اکثر ځینې کسان نوم هم صحیح ورنکړي یا د خپلې آیډیا نوم ورکړي نو په آیډیا کې کار څه نوم خو تاسو به د خپل شناختي کارت نوم چې دی هغه صحیح نوم بله پاسه ورکوئ او په هغې کې څه تاریخ پیدایش ستاسو وي هغه تاریخ پیدایش به ورکوئ او بیا چې په کوم ملک کې تاسو پاتې کېږئ هغه ملک چې دی او بدي کې ورکوئ بیا پسې نیکسټ ووایي چې څنګه نیکسټ ووایي نو تاسو ته به را روان مخ چې دی دا به کولاو شي نو چې دا مخ کولاو شي نو بدي کې په اولنۍ کې به د ځانه ستاسو ملک ختلی کنټري چې دا ختلی که نه ختل نو تاسو کې پاکستان نښې کوي بیا یې دلته کې لاندې لیکلی دی ورپسې خانه چې ده بزنس ټیپ نو بزنس چې دی په دې کې به اولنۍ دغه چې دی دا به نښه کوي چې اولنۍ څنګه نښه کړو د ځان سره نو تاسو به دلته کې بیا نیکسټ ووایئ نیکسټ به تاسو ته ښکارېږي لاندې ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا بیا ووایئ چې څنګه یو دغه وویل نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې څنګه دې مخ ته راغلی نو په دې ځای کې به ستاسو نوم چې دی هغه به ختلی تاسو له بس لاندې به تاسو ته لیکلی ایډرس لکه ستاسو موجوده ایډرس چې دی هغه کم یو دی نو په دې ځای کې به خپل شناختي کارت کم ایډرس چې دی هغه به په دغې خانه کې ورکوئ دغه دا موږ څنګه کولاو کړه موږ زموږ سره پروت دی موږ د مخکې نه لیکلی دی نو هغه موږ دلته کې پیسټ کړو دغه شان دی به تاسو خپل دغه چې دی ایډرس چې دی هغه په دغې خانه کې ورکوئ لکه په شناختي کارت کې چې کم ایډرس لیکلی شوی او په انګلیش کې ولیکئ او په دغه خانه کې به ورکوئ په ورپسې کې به خپله سیټي ولیکئ تاسو چې کومه سیټي ده پخوا کې کومه ښار دی بازار دی هغه بازار چې مین بازار لکه مشهور بازار هغه بازار هغه ځای به ورکوئ د کلي نه بازار درته نږدې کوم وي هغه به ورکوئ لکه څنګه موږ به دې کې کابل ولیکلو کم کسان زموږ ملګري ګوري نو په دې طریقه باندې چې دی ډکولی هم شي زموږ سره چې کوم پرنټي د کلي د علاقې د کابل هغه به دې طریقه ډکولی شي بیا ورپسې چې دی سټیټ کې چې دی په دې ځای کې به تاسو د سندھی جو سندھ ضلع کولی شئ دا صوبه کولی شئ دغه شانتې موږ چې یو د په خیبر پښتونخوا یو نو موږ به دلته کې خیبر پښتونخوا لیکو تاسو د کم دغه بلوچستان پکې لیکلی شئ بیا ورپسې دی زیب پوسټل کوډ دی چې لیکلی دی که نه نو په دې کې به تاسو د خپل علاقې کوډ چې دی کم ښار چې تاسو لیکلی د هغې پوسټل کوډ چې دی هغه به سرچ کوئ نو زموږ د علاقې کوډ چې دی هغه 1960 دی که څوک د کابل د ایریای نو هغه 1960 چې دی په دې کې لیکلی شي نو په دغه کې به خپل دغه نمبر چې دی دا 1960 چې دی دا به ولیکئ ورپسې خانه چې دی په دې کې به فون نمبر ستاسو چې کوم د ټلیفون نمبر وي او په دې خانه کې ورکئ
فون لیکل کنه نو کم موبایل نمبر چې تاسو سره موجودي او په دغه خانه کې ولیکئ نو بدی کې اوس موږ چې دی د خپل موبایل نمبر ولیکو دغه شان به تاسو هم د خپل موبایل نمبر چې دی او بدی کې ولیکئ چې څنګه د خپل موبایل نمبر ولیکلو نو لاندې به تاسو ته ایمیل راشي په دې ځای کې به تاسو خپل ایمیل ورکئ لاندې خانه کې چې دی تاسو سره کم ایمیل موجودي نو هغه ایمیل چې دی هم بدی کې ورکئ څنګه دغه ورکړو نو لاندې تاسو ته نه ټیکس انفارمیشن غواړي نمبر نه غواړي چې تاسو د شناختی کارت کم نمبر چې دی او په دې ځای کې کولی که په دې ځای کې زیات کسان خطا کېږي چې په دې کې څه ولیکو نو په دې ځای کې به تاسو د شناختی کارت نمبر لیکئ دا ټیکس دا آی ډي چې دی دا نمبر چې دی په دې ځای کې به خپل شناختی کارت تاسو په شناختی کارت کم نمبري هغه نمبر چې دی او په دې ځای کې ولیکئ نور چې دی بیا په دې مخکې څه نشته موږ د خپل نمبر چې دی دا به اوس ولیکو دا موږ خپل نمبر چې دی دا ولیکلو څنګه یو د خپل نمبر ولیکلو نو په دې کې بیا نور دلته کې څه لیکل نشته لکه اوس دا ورپسې خانه چې ده نمبر او دا رجسټریشن نمبر دغه ته هم څه ضرورت نشته خو دلته به خانه تاسو ته ښکارېږي دغه خانه چې څنګه ووایي نو دا اودي پټ او سپین لیکل به تاسو ته ښکاره شي نیکسټ ورپسې به موږ ته بیا نوی مخ چې دی راځي به نو موږ به دغې نیکسټ باندې کلیک کړو په دې مخکې به تاسو نور اکسوم نه کوئ کم معلومات چې دي دغه معلومات په ورکئ او بیا به نیکسټ چې دی دا پسې ورپسې ووایي نو تاسو ته به را روان مخ چې دی هغه به کولاو شي لکه اوس موږ دغه نیکسټ والو نو موږ ته اوس ورپسې مخ چې دی به کولاو شي څنګه راته ورپسې مخ کولاو شو نو په دې ځای کې تاسو ته وایي ستاسو سره کم اکاونټ چې دی د دې سره یو ځای کوئ نو په دې کې چې دی موږ به د بینک اکاونټ یو ځای کوو موږ سره بینک اکاونټ دی پیپال اکاونټ زموږ سره نشته نو له پاسنۍ کومه خانه چې ده دا به نښه کوي له پاسه چې کومه خانه ده په هغې کې به ډاټا کې وکړي لکه څنګه چې پکې موږ ډاټا کې وکړو ډاټا کې وکړو دا به لږ ټایم هلي نو دا دلته کې به تاسو دغه کولاو شي نو په دې ځای کې چې دی تاسو په پاکستان ولیکئ که تاسو په پاکستان کې موجود یئ نو بینک چې دی د بینک کنټري زموږ پاکستان ده نو په دغه ځای کې پاکستان ولیکئ بیا دلته کې لیکلی دی اکاونټ هولډر نیم ورپسې خانه چې کومه ده ځکه ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي نو زه زیات انګلیش پکې نه یم خو ورپسې خانه چې کومه ده په دې خانه کې به خپل دغه ولیکئ دا بینک کم نوم چې دی که ستاسو د پلار ضروري د هر چا د بینک اکاونټ وي د هغه نوم چې دی او بدي کې ولیکئ چې بینک کې کم نوم په اکاونټ کې هغه اکاونټ هغه نوم چې دی او بدي کې ښه ښکلی برابر ولیکئ ځکه بدي ځایونو کې چې دی خطایي به نه کوئ که خطایي وکړه نو ستاسو دغه پیسې چې دي دا بیا ستاسو دغه ته نشي راتلی لکه ستاسو بینک اکاونټ ته چې دی بیا به نه راځي نو بینک اکاونټ په دغه ځای کې دا نوم به یې ښه صحیح ورچوئ بیا تاسو ته به آی بي این نمبر چې دی دا یې لیکلی دی نو دا به تاسو د خپل بینک نه دا نمبر رالی داسې نو چې تاسو د اکاونټ نمبر به دغه ځای کې ورغورځوئ نو اکاونټ نمبر چې دا په پاکستان کې کار کوي د دې سره آی بي این نمبر چې دی دا اکثر په چیک بک کې موجود وي نو دغه به غونډه والی که بیا راته هم نه معلومو نو تاسو به خپل دغه ته لاړ شئ بینک ته وایي زموږ کم آی بي این نمبر دی هغه به تاسو ته وښایي نو مکمل نمبر چې دی او په دې کې وروغورځوئ چې هغه نمبر تاسو وروغورځوئ نو بیا به ستاسو ډالرې چې دي نه په پاکستانو روپو کې بدلېږي که تاسو د اکاونټ نمبر ور واچو نه په پاکستانو روپو کې چې دی نه بدلېږي په دغه نه کې د کروم نه کې نو بیا پکې سویپ نمبر غواړي سویپ کوډ چې دی دغه غواړي نو هغه به هم د بینک والا نه تپوس کوي خو موږ یې په دې ځای کې کوو نو په دې ځای کې به تاسو دغه معلومات راځي نو په دې کې چې دی موږ به د خپل دغه نمبر چې دی وروغورځوو آی بي این نمبر چې دی موږ وروغورځوو څنګه یو دغه وروغورځوو نو لاندې به بیا ورپسې چې دی نیکسټ په ووایي معلومات چې دي دا به ټول صحیح ورکوي څنګه چې مې درته مخکې ووي کنټري په کم ملک کې د هغه ملک کنټري بل د بینک کم ستاسو نومي هغه قانون به غورځوئ که تاسو په پاکستان کې د رور غورځوئ د پلار غورځوئ خو چې د بینک نوم چې دی صحیح لکه د بینک نه کم نوم چې دی تاسو ورکړه هغه نوم به صحیح وردا کوئ نو لاندې به د اودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به ووایي لینک په سره کوم موږ د پی اوټ سره خپل بینک چې دی هغه لینک کوو نو اودي پټ او سپین لیکل به ووایو نو موږ ته به را روان مخ چې دی هغه به کولاو شي چې څنګه دغه وال نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي نو په دې ځای کې به تاسو ته وایي چې تاسو خپل ټیکس انفارمیشن چې دا به دې کې یو ځای کوئ نو دلته کې به تاسو ایډ ټیکس انفو اودي لیکلي چې دا سپین دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به تاسو ووایئ نو دې ځای نه چې دی تاسو ته به ورپسې بیا نوي معلومات راځي نو هغې لپاره به تاسو خپله آی ډي به دې کې ورکوئ د کومې آی ډي نه چې تاسو دا لاګ ان کړی کولاو کړی نو تاسو به د دغه آی ډي پاسورډ او ایمیل چې دی هغه به ستاسو نه غواړي هغه به تاسو ورکړه خپله آی ډي چې ده په دغه ځای کې به یې کولاو کوئ نو تاسو ته به رامخ داسې کولاو شي نو په دې کې اوس موږ خپله آی ډي ورکړه او دا به لاګ ان کړو خپل اکاونټ چې دی دا به کولاو کړو دغه شانې به تاسو خپل اکاونټ چې دی دا به کولاوهئ ویډیو لږ اوږدي او خیر تفصیلي ویډیو چې تاسو پرې ښه صحیح پوه شئ
نو دا به داسې کولاو شي څنګه کولاو شي نو تاسو ته به دا مخ دغه شانتې کولاو شي نو په دې ځای کې به ستاسو نه ټیکس معلومات غواړي ستاسو باقي معلومات په ورختلي په دې کې اولنۍ خانه کې لیکلی وایي تاسو د امریکې اوسېدونکي نه موږ سره امریکې اوسېدونکو نه یو نو دلته کې به تاسو نو باندې نښه کوئ په اولنۍ کې به په نو نښه کوئ په دویم کې وایي ستاسو خپل کاروبار دی که پردی کاروبار دی نه تاسو د بل سره کار کوئ که خپل دغه دی نو هغه به هم نو کوي موږ د چا سره کاروبار نه کوو زموږ ځانلي کاروبار دی نو هغه به هم نو کوي څنګه چې موږ نو کړل دغه شانتې به تاسو دا نو کوي دا به هم ښه صحیح ډکوئ ځکه دا د ټیکس معلومات دي او دا خاص کر د پاکستان دپاره دي کوم کاکستان په پاکستان کې موجود دي نو دا د هغو لپاره دي نو دغه شانتې په اولنۍ کې به هم نو ولیکئ او په دویمۍ کې چې دی بدې کې به هم نو نښه کوئ او باقي معلومات چې دی هغه به ستاسو د ځانه ختلي دي دغه ځای ته نو چې دغه یو څنګه نو کړل دواړه دلته کې لاندې نیکسټ ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووهئ نو تاسو ته به را روان مخ چې دی هغه به کولاو شي دغه شان دي څنګه کولاو شي نو ستاسو نوم به خطرئ د ځانه ورپسې به تاسو ته سلیکټ اون دا چې کله په دې ځای کې به تاسو خپله کنټري چې ده هغه به سلیکټ کوئ لکه تاسو چې کوم ملک یې هغه ملک چې دی هغه به هم په دې ځای کې سلیکټ کوئ باقي معلومات پس تاسو خطري ټیکس معلومات ټول سره به خطري اوس چې په دې کې دی موږ به پاکستان وګورو او پاکستان به نښه کړو تاسو چې په کوم ملک کې پاتې کېږئ هغه ملک په نښه کوئ لکه تاسو چې کوم معلومات ورکړي د کوم ملک نو تاسو به هغه نښه کوئ خو موږ په پاکستان کې اوسېږو ځکه موږ پاکستان نښه کوو که تاسو افغانستان کې افغانستان به کوئ که تاسو په هر ملک کې به نښه کوئ نو چا څنګه دغه شان دغه کړو پاکستان به نښه کوئ لاندې او په دې کې بیا چې دی نیکسټ به ووهئ په دې مخکې چې دی نور ایکس به هم نه کوئ په خانه کې به هم نښه نه کوئ لکه دا کوټنۍ چې ده په دې کې به هم نښه نه کوئ خو دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به ووهئ ځکه اکثر ځینې کسان غلط شي په دغه کې نښه وکړي نو نښه به نه کوئ نور معلومات تاسو د شناختی کارت نمبرات سره به وګورئ چې صحیح دي که نه دي که صحیح نو ورپسې به پسې بیا دا نیکسټ چې دی دا به ووایي نو اوس په دلته کې موږ نیکسټ څنګه ووالو نو زموږ معلومات چې دی ټول دلته رالل هغه هم برابر دي هر سره د ځانه خطري دلته بیا ورپسې چې دی بیا به نیکسټ ووو د دې لپاره چې څنګه دا نیکسټ والو دلته بیا ستاسو معلومات راغلي ټول هر سره چې برابر دي که نه نو هغه هم برابر دي د دې لپاره به بیا ورپسې نیکسټ وو چې څنګه نیکسټ وو نو په دې ځای کې چې دی اولنۍ به نښه کړو 0% چې دی دا به نښه کړو په دې ځای کې به هم غلطي نه کوئ څنګه 0% یې نښه کړو نو لاندې ودي پټ او سپین لیکل به بیا ووایي نو تاسو ته به دا مخ کولی شي په دې مخ کې به هم ایکس چل هم نه کوئ په دې کې به هم دغه شانتې لاندې لاړ شئ څنګه لاندې رالی نو په دې ځای کې چې دی په دې خانه کې به نښه وکئ دا له پاسه خانه نه ده په دې کې به نښه وکئ او په ورپسې کې به خپل دسخط وکئ نو دسخط څه دی خو خپل پول نیم چې دی نوم چې کوم ستاسو دی هغه نوم به ولیکئ ستاسو چې په شناخت کارت کې کوم نوم وي هغه نوم به دغه ځای کې ولیکئ څنګه یې ولیکئ نو ستاسو تاریخ او هر سره چې دي هغه به د ځانه ختلي نو بیا به دلته کې لاندې نیکسټ چې دی دا به ووایي تاریخ پر هغه ورځ خېجوئ چې په کومه ورځ دا تاسو اپلای کوئ که تاریخ نه یې ختلی نن 30 تاریخ ته نو موږ به 30 تاریخ دار سره کوو نو د دې لپاره به موږ نیکسټ ووایو او اپلای به وکړو نو دغه تاسو څنګه نیکسټ ووایي نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی هغه به کولاو شي ستاسو کوم فارم چې دی هغه به پول شي ټول به تاسو ته ښکارېږي هم فارم چې دی هغه مکمل پول شو چې څنګه پول شو نو دا به داسې لږ بره بوځئ دغه شانتې به مخکې لاړ شئ نو تاسو خپل سره وګورئ او دا به سبمیټ کړئ هغو ته به د ټیکس کم انفارمیشن چې دی دا ټول به لاړ شي ودي پټ او سپین لیکل چې دي دلته به بیا ووهئ په دې کې نور ایکس هم نشتي نو دغه شان د ودي پټ او سپین لیکل چې تاسو ووایئ نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی هغه به کولاو شي داسې کې نه به ټول هر سره چې دی معلومات چې کمپلیټ شو انفارمیشن زموږ کم ټیکس والا چې دي هغه کمپلیټ شو نو دلته کې بیا لږ لاندې لاړ شئ او ډن به کوئ دا خالي ودي پټ او سپین لیکل به ووایئ ستاسو هر سره چې دي هغه برابر شو اوس به ورپسې موږ ډن چې دی دا به وو په دې کې نور څه نشته یو ځای کې ده نو د دې ځای نه بیا ستاسو د سټار سټاپ چې دی هغه به وشي اوس ګورو ته موږ دا دلته کې دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به اوس کلیک کړو څنګه دغه تاسو ووایئ نو تاسو ته به داسې لږ لوډینګ به کوئ چې لوډینګ کوي دې ته به لږ انتظار وکئ انتظار به دې ته وکړئ نو څنګه دا دغه شوی دی ګورته زموږ ټیکس هر سره ورختلی خو ایډ پې آوټ اکاونټ ښکارېږي نو نن دا بیا ریفرش کوو چې کار کوي که نه کوي نو لږ شاید ووتلو واپسې د سټار والو همغه هر سره چې دی ور وختل نو په دې بس په دې طریقې سره تاسو خپل فیسبوک لا سیټ اپ کولی شئ ستاسو چې کومې ډالر راځي هغه به دغه پی آوټ ته راځي د پی آوټ نه وروسته چې دی بیا به ستاسو بینک اکاونټ ته راځي
خو په دې کې چې مې تاسو ویلي دي هغه معلومات په خاصه ورچوي ځکه که په دې کې تاسو غلطي وکړه نو بیا تاسو ته پر روان وخت کې چې د دې روپۍ نشي ملاوېدلی ځکه دا بینک اکاونټ چې صحیح معلومات تاسو ورکړئ نو هلو بس تاسو بینک اکاونټ چې دی دغه هر سره راځي بل دا چې دا ستاسو کومه صحیح آی ډي داسې نه چې پیک اکاونټ یې ورکړئ په هغه پیک اکاونټ په دا نه رجسټر کوئ په اوریجنل اکاونټ باندې چې دی دا به رجسټر کوئ که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ